صلوات و سلام د آخري دور د آخري زمانه نشانیان خی د فتنې د دور نشانیان خی چې طلاق به عام شي او بل نشانی دا خی چې ناصاپ مرګونه به زیات شي ناصاپي مرګونه اخا زمانہ دا ناصاپي مرګونه دي پلانې مر شو لکه ولی پلانې اوس ما ولی دولته کې بلاره روانو یاره ما خو بیګالی دل روغ موټو سے چل خورل نو یاره یو غنټه مخ کې ما سره خبرې وشوي په موبایل باندې څنګه مړ شو بس مړ شو هارت اٹیک شو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی چې د فتنې زمانہ چې راشي آخري دور چې راشي نو دا ناصاپي مرګونه به ډېر زیات شي وس ژوندی اوس مړ شو وس ژوندی اوس مړ شو هغه دور دی او دا هغه وخت کې نبی علیہ السلام د نن سوار سره پاسه سوار لسه وخت کاله مخکې دا خبره کړې او داسې وخت به راشي وي چې خلک به په یو بل باندې تهمتونه لګوي دروغو تهمتونه به لګوي پلانې دا کار کړی پلانې داسې دی پلانې داسې خبر به نه هسې به لګیایي د دروغ تهمتونه په یو بل باندې لګی نن ګوره هر سړی په بل پسې اخته دی هر سړی په بل پسې اخته دی نبی علیہ السلام په زمانہ کې خود دې تصور نو که چا به د دروغ تهمت ولګاو پاغه باندې با اتیا کوړې لګی دی اتیا کوړې پاغه زمانہ کې خود تهمت تصور نو هغه زمانہ کې نبی علیہ السلام فرمایي دسی وخت براشي چې خلق به په یو بل باندې دروغ او تهمتونه لګای ان سبا دور دی خزه په خاون شک کوي په خاون تهمت لګای خاون په خزه شک کوي په هغه تهمت لګای رور پرور باندې شکی دی پلار پزوی باندې شکی دی یو بل باندې تهمتونه او د دې زمانہ براشي نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې خلق با د بچو شوق نه کوي پهله زمانہ کې به خلکو ډیر بچی خوخول چې څومره ډیر ځامن بچی به وشونو او مطلب دی چې خوشاله به اولاد زیات په خوخاو نن سبا خلق سوی بچے دو ہی اچھے خاندانی منصوبہ بندی ډیر بچی نه غواړي کراهیت د ډیرو بچو کراهیت ناپسندیدگی نبی اسلام وی دسی زمانہ براشی چې خلق به بیا ډیر بچی نه غواړي نو دا د آخري دور نبی علیہ السلام په خپل زمانہ کې دا نشانیان خودلی دي او فرمایي چې دسی وخت براشي چې خلق به په عدالت کې انصاف په پیسو اخلي انصاف په پیسو ملاويږي هغه وخت بغیر د پیسو نه څه شی نه ملاويږي او فرمای چې تجارت کې با خزي او نر شریک شي څنګه چې نران یعنی نارینه تجارت کوي دسی بخزي تجارت کوي دسی وخت راشي نو دی بهر ملکونو کې یورپی نه بلکې اسلامی ملکونو کې هم دغه حال له پس د دکانونو کې ټوله زنانه ناشتي دکانونو کې ټوله زنانه ناشتي خرید او فروخت ټول د زنانه وسره نبی علیہ السلام په خپل زمانہ کې دا خبره وکړه چې داسې وخت براشي چې ښځې او نارینه به په تجارت کې شریکي ښځې به د نارینهو د برابرۍ او ښځې به په هر کار کې د نارینهو شانه بشانه د لو کوشش کوي چې د نارینهو سره شانه بشانه لاړ شي هغه زمانہ ده که نه داسې زمانہ براشي چې ښځې به د نارینهو شانه بشانه رواني او داسې زمانہ براشي حضور فرمایي چې نارینه به د ښځو
نقالی کوي داغو نقل به کوي ټول هلکان نن سبا چا نقل کوي د ښځو په زور یې د ځان نه ښځې جوړې کړي او بیا په دې له پاسه سوشل میډیا باندې یی به هلک او آی ډي به د ښځې په نوم یې تصویر به د ښځې لګېدلی تصویر به د ښځې لګېدلی نوم به د ښځې یی به هلک دوستانو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی دا به داسې زمانه به راځي چې نارینه به د ښځو نقالي کوي نارینه به د ښځو نقالي کوي چې ښځې کوم کارونه کوي هغه کار به نارینه شروع کوي او ښځې به د سړو نقالي کوي تاسې وخت به راشي ښځې به د سړو نقالي کوي هغه زمانه ده پخوا به ښځو یخته پرېښو نارینهو به مطلب دی یخته کټ کولو نن سبا نارینه ګوري مطلب دی دغه ته اچولي او ښځې ګوري نو مطلب دی چې کټ کړي دوستانو دا خبرې نبی علیہ السلام د نن نه 1400 کاله مخکې صحابو ته کړې وې چې داسې داسې زمانه به راځي داسې وخت به راځي نو صحابه حیران پریشان او چې دا به څنګه وخت دی دا به څنګه خلکي دا به څنګه خلکي او په دې خبرو نه پوهېدم